حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات حامل القرآن ہر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکی ته وحی وکي الله تاكل لحما ازمکی د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ازمکی د حافظ قرآن غوښې به پزمک باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابیو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا عادت بیا دا و چې د سار په مانځه کې به دعا ته نه ایسارېدو چې څنګه د سار مونځ به یې وکړو فوراً به د جومات نه وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې سارو چیرې ابو دجانه د سار د مانځه نه پس دعا ته نه ایسارېږي داسې چل دی رونو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ډیر زیات وایي د درود شریف ډیر زیاتې پیدې دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو په مجلس کې ناست دی د باندې نه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ځان له د ذکر یوه طریقه جوړه کړې ده صرف تا ته ویم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي تا ځان له د ذکر څنګه طریقه جوړه کړې ده وی د الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې دو حصے نور ذکر کوم او یو حصہ پتا باندې درود وام آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابی کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي بیا غ صحابی تپوس کئی وی دا اللہ پاک پیغمبرہ پشپا ورس کی دو حصے نیمہ حصہ نور ذکر کوم او نیمہ حصہ پتا باندی درود واما آیا دا درود پتا باندی کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي بیا غ صحابي تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې دو حصے پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی په ما باندې زیات کنه سبوي خبوي پوهیږي خبره کنه بیا ورته هغه صحابي وایي د الله پاک پیغمبر یو کار ولې نه کومه چې په شپه ورځ کې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام نو دا به کافی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابی کو داسې دی وکړه دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي
او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې دوه کاره وکړي. څو کاره؟ دوه کاره وکړي. کم یو ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي. او دویم الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي. اذن یکفا همک ویغفر ذنبک او کما قال علیه الصلاة والسلام. الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي او الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي. زه کله کله وایم ومړون له څه پکار دي خو دوه سترګې. ړوند د الله نه نور څه غواړي خو څه غواړي؟ دوه سترګې غواړي. مونږ د الله نه څه غواړو؟ مونږ د الله نه په دنیا کې یو بې فکره زندګي غواړو. د غمونو د ټینشنونو نه یو خلاصه زندګي غواړو. الله یو بېغمه زندګي راکا. الله یو بې فکره زندګي راکا. د دنیا د کړکېچونو نه یو خلاصه زندګي راکا. الله چې کله د قیامت ورځ شي میدان محشر شي الله ما ته پته د زمانې کوي به کم یو ګناهونه به زیات دي. الله ما ته زما شپې معلومې دي. الله ما ته زما ورځې معلومې دي. الله ما ته زما رڼاګانې معلومې دي. الله ما ته زما تیارې معلومې دي. ما ته پته ده چې زما نیکۍ به کم یو ګناهونه مې به زیات دي. الله کله چې زما د نیکو چاپړی سپک شي او د ګناهونو چاپړی مې دروند شي او ته راته وایي ای بنده یقینا ګناهونه دې زیات دي، یقینا نیکۍ دې کمې دي، خو زما په محبوب دې ډېر ویلي دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو. بنده زما په محبوب دې درود ډېر ویلي دا ګناهونه مې درته معاف کړو. زه جنت ته ټول وایي صلی الله علیه وسلم. رونو کو په دنیا کې سکون غواړئ، په دنیا کې خوشحالي غواړئ، په دنیا کې یو بې فکره زندګي غواړئ، په نبی علیه الصلاة والسلام درود ډېر وایئ. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات حامل القرآن، ہر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی زمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحما، ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري، ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. دا ځمکه د هیچا لحاظ نه کوي. په دې ځمکه کې ته ملک کېده، ته نواب کېده، ته پښتون کېده، ته بادشاه وزیر کېده، دا ځمکه پې فوراً خپل چینجلګیا کړي. دا ځمکه د هیچا لحاظ نه کوي. کو دا زمکه لحاظ کوي، دا د حافظ قرآن لحاظ کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی دې زمکې ته وایي الله تاکل لحما، ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ای زمکې ستا ګېډې چې نن کم انسان درغې دا معمولی انسان نه دی، ته د په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي، ته د په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، ته د په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تاکل لحما، ای زمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي؟ حرام کړي دي. ځمکه جواب ورکوي الله ته
وقالت الارض زمکه وایي الهي وزما ربا كيف اكل لحمه زه د ده غوښې څنګه وخورمه وکلامک فی جوفي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی د هغه غوښې زه څنګه وخورمه علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې د پلار دفن دی په کومه مقبره کې د مور دفن ده په کومه مقبره کې د رور دفن دی او هلته حافظ قرآن دفن شو ووایه الحمدلله وایه د ده د برکت په الله په هغې باندې هم سپکاوی راولي ما په خبره پوهېږئ علماو طلباو ته به سپکو علماو سره به څه ساتو د علماو سره به محبت ساتو د علماو سره به مینه ساتو دا زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو خیر خوا دي د علماو سره مینه وساتئ الله تاسو وګورئ د دې قوم د ټول نه زیات بچي به د وګورئ که نه د دې قوم د ټول نه زیات یتیمانان بچي به د علماو سره د دې قوم د ټول نه زیات یتیمان بچي بېاسرې بچي په سار باندې د لاس کې ښودونکي چې څوک نه وي هغه بچي به تاسو د علماو سره مومئ انشاءالله دا علما ستاسو خیر خوا دي ښه د علماو سره څه وساتئ مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ الله یو خبره درته اخر کې کوم بس کوم یو خبره کومه بس کوم یو د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا عادت بیا دا و چې د سهار په مانځه کې به دعا ته نه ایسارېدو چې څنګه د سهار مونځ به یې وکړو فوراً به د جومات نه وتو نبی علیه الصلاة والسلام به دې سارو چې یاره ابو دجانه د سهار د مانځه نه پس دعا ته نه ایسارېږي داسې چل دی یو ځل چې دی د مسجد نبوي په دروازه کې وته نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته آواز وکړو وی ای ابو دجانه ودرېږه ودرېږه ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېدو وی داسې راته ښکاري چې ستا الله ته حاجت نشته ستا الله ته حاجت نشته داسې راته ښکاري ابو دجانه رضی الله تعالی سخت ویریدو د الله پاکه پیغمبره زه خو الله ته ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر ضرورت لرم د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه کو تا الله ته حاجت لرلې نو ته به دعا ته ایسارېدې خو داسې معلومیږي چې ته الله ته ضرورت نو نبی علیہ الصلاة والسلام ابو دجانه رضی اللہ تعالی فرمائل وی اے ابو دجانه داسې معلومیږي چې دعا نه کوي الله ته د ضرورت نشته دی ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې او نبی علیہ الصلاة والسلام رانه خفه دی په دې خبره نو د خپلې صفایۍ دپاره راغی او نبی علیہ الصلاة والسلام ته کېناستو وی د الله پاکه پیغمبره زه چې د سهار په مانځه کې دعا ته نه ایسارېږم که نه نو زما په ګاونډ کې زما سره یهودي پاتې کېږي او د هغه په کور کې د کجوري بوټی ولاړ دی او د هغې بوټي څانګې زما غولي ته راغلي دي د الله پاکه پیغمبره مدینه منوره د شپې پکې هوا ډېره چلیږي
د هغې ونې دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي نو زه په منډه ځکه ځمه چې زه هغه دانې راټولې کړمه او دغه یهودي ته یې ورکړمه هسې نه چې زما وږي بچي راپاسي او د دغه یهودي د حرامې کجوري چرته ونه خوري زه هغه کجوري راټولې کړم هغه یهودي ته آواز وکړم ته د خپلې کجوري سنبال کا دا زمونږ کره راتاوي شوي ستا د ونې نه وی د الله پاکه پیغمبره یو ورځ مې ناوخته کړی و لږ ناوخته کور ته لاړمه نو چې کور ته لاړمه نو زما بچي راویښ شوي و هغه کجورو هغه دانې راغستې وي او خوړلې وی زه چې ورښکاره شومه نو چې په بچي مې نظر ولګېدو چې پردی کجوره یې راغستې او خوري وی د الله پاکه پیغمبر هغه دانۍ تالو ته رسېدلې وه ما پسې ګوته ښکته کړه او د تالو نه مې ویل هغه دانه راویسته وی د الله پاکه پیغمبر هغه بچی مې په ژړا شو نورو بچو چې وکتل هغې هم په ژړا شو بابا دا خو تالو ته رسېدلې وه دا دې تې ولې رشته وی ما ورته وی چې ای زما بچو ژاړئ ما مه ژاړئ زه د هغې ورځې نه یریږم چې په میدان محشر کې آواز وشي چې ابو دجانه غل دی په خپلو بچیو پردی کجورې خورولي دي زه د دې نه یریږم ځکه مې ستا د تالو نه دا کجوره راویسته د الله پاکه پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایسارېږم هسې نه چې زما وږي بچي چېرته پردی کجورې ونه خوري د صحابه کرامو دا حالت ښه چې نبی علیہ السلام وفرمایل ای زما صحابه کرامو ځان خپل اهل و عیال د حرامو نه وساتئ سوال پیدا شوی وی چې د هغې بچي د ګېډې ته بیا حرامه کجوره تللی وی مونږ خبرې ډېرې واورو عملو نشته مونږ فرق دا دی په هغې کې چې هغې خبره واورېده فوراً به عمل ته راوسته مونږ خبره واورو خو عمل پې نه کوو الله دې په مونږ کې د عمل توفیق را نصیب کړي الله دې په مونږ کې د عمل دا میده را پیدا کړي دا ماده دې الله په مونږ کې پیدا کړي د عمل نه الله نو خبره مې څه کوله ستاسو د مدرسې دا محتمیم صاحب نه دی څه شو مولانا غنی رحمان صاحب